ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. او جدي تاسو نه یو جماعت دعوت ورکوي خیر ته او امر کوي معروف منع کوي د منکر نه. دا کسان دوی دي کامیاب. معروف مطلب خی مختلف توجیهات کی خودی متقاربه. بالمعروف بما استحسنه الشرع والعقل. آکار شریعت ورتم خوي عقل ورتم خوي. یہ تو معروف ہوئے او دلی دا مطلب دی چې شریعت کوم شي ته خوي نو عقل هم مای ته خوي. شریعت خبرې ټولې معقولي برابري عقل په اعتبار هم. وینهون عن المنکر منکر سو عام استقبحه الشرع والعقل قبیح کړي او د شرع او عقل دا منکری. استقباح منکر د انکار نه دی. انکار څه مطلب استقباح. دویم اویل معروف موافق الکتاب و سنة. کتاب سنت سره موافقی یعنی معروفی کتاب و سنت کی. منکر سره مخالفی کتاب و سنت نا. دریم الطاعات معروف الطاعات منکر المعاصی. دا مفسرین و حضراتو دا ټول توجیهات کړي دي نو چا اوله کړي دا چا دا دویمه کړي دا چا دریمه دا ټول نقل کړه او دا متقارب دي. يدعون الى الخير وی خیر څه شي دی ایت دعوت ورکي. يدعو الى الخير عام في التكاليف من الافعال والطرق. عام دی دون الخير عام شو ورپسې امرون تخصیص پر تعمیم شو. نو خیر عام دی ټول تکالیفو کې که افعال یو طرق دي یعنی که شرعن مطلوب دي کول داغه طرق یا شرعن مطلوب دي ترک داغه. افعال جمع د فعل او طرق جمع ترک. که افعال لیکو طرق دي تکالیف شرعیه سه افعالی سه طرق سره کولو والی او سه پر خودلو والی. نو دا عام شو ویل الخیر او دا چې اور باندې عطب کړي دا خاص دی دې کې داخل دی. من راغله منکم کې من معنا کوي ودا یا خور تبعیض پر للتبعیض. تاسو کې باس کسان داس او بازیت په دی وجه دی لأن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر من فروض الکفایات. تا پرچا فرض نہیں پا بعض فرض بعضی بدا کی دا فریضہ نکارو شو فرض ادا شو. حکم دا فرض کفایہ درجہ کی دے نو ذکر بعض ویل او بل بعض کی دلو پار وجہ دادا وَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُهُ لَهُ إِلَّا مَنْ عَلِمَ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ. صالح نہیں دا امر بالمعروف و منکر دا پارا مناسوک معروف و منکر خو پیجنی کنا نو باز کسانی ټول نه وعالم او بدیم پویږي کیف یرتب الامر فی اقامتی څنګه برابرې دی شي ترتیب امر معامله برابرې دی شي ترتیب معاملې برابرې دی شي په اقامت تری فریضه کې. یعنی یو خدا شرطی کسانی کولی شي معروف پیجنی منکر پیجنی بل دا چې ترتیب د امر پیجنی چې په څه طریقه باندې امر معروف پکار دی په څه طریقه نه سنه چې په غلط طریقو کې نو هغه خو منکرات پیدا شي. تو کې دې شي امر په اقامت تری فریضه او ور ترتیب داسې دی فإنه يبدأ بالسهل شروع کی نرمینا آسان نه که آسان ترتیب کارو نکو
نو یا ترقی کی سختۍ ته وګوره قرآن کې راغلي مسلمانانو منځ کې جګړې وي اصلح بینهما نو صلح خبره وایي که په صلح کار ونشي فقاتلوا التي تبغي نو قتال خبر وروسته شوی ثم قال فقط سورة حجرات کې راغلی او ترتیب به دا چې اول معامله په اسانۍ سره ته وګړه مري نو زارو څه ضرورت دی وروسته بیا سختی کولی چې په نرمۍ کار نه کړي نو دا ترتیب دی پکې نو دغه ترتیب ورکول دا پارڅوک په دې نه پوهېږي او للتبیین نام اخیستل کېدلی من للتبعیض او للتبیین تفسیرونو کې دا خیال ساتي چې داسې مخکې خبره وشي هغې سره وروسته بله خبره لګېدلي منځ کې کافي فاصله راغلي یا من تبیین بیانیه دی تبعیض دپاره نه دی او د دې څه مطلب بیا من به زاید للتاکیدي تکون من چې زاید کړي نو مطلب به دا شي ولتكونوا امة شي تاسو ټول یو امت تاسې شان سره یکونو امة مرون که قولی که بل ځای داسې راغلي قرآن بعض نه بعض تفسیر کوي بل ځای راغلي داسې که قوله تعالی کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف نو هلته ټولو ته نسبت شوی دی اولئک هم المفلحون اولئک دغه مخکې کار والا دغې ته اشاره ده او وایي چې دا هم چې راغلی ضمیر فصل دې کې مقصود دی قصر یعنی کامیاب صرف دوی دي اے هم الاخصاء بالفلاح الکامل فلاح کې فلاح کامل مراد ده او قصر ورسره مراد ده دې سره ټول اعتراضات ختم شو که څوک امر بالمعروف نه کوي نو هغه لپاره مې جهاد کې فلاح شته خو کامل نشته نو دا قصر د فلاح کامل دی مراد قصر دی او بیا فلاح کامل قال علیه السلام من امر بالمعروف ونهى عن المنکر فهو خلیفة الله في ارضه وخلیفة رسوله وخلیفة کتابه مرغټه درجه علی رضی الله تعالی عنہ منقول لی افضل الجهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنکر دا جهاد افضل شعبه ده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مکیږي په شان دا کسانو چې متفرق شو اختلاف وکړه پس دا نه چې راغلي د هغوی ته بینات یعنی حجج واضحه اولئک هم لهم عذاب عظیم دا کسان دوی لپاره د عذاب اټ تفرق راغلی تفرقوا اختلفوا دواړو کې فرق څه دی ویل تفرق تو مراد دی تفرق بالعداوت اختلاف تو مراد دی اختلاف فی الدیانت یعنی نظریات یعنی اول اختلاف په نظریاتو کې پیدا شي عقایدو کې پیدا شي نو بیا عداوت ته مفسش وایي دا مه کوئ چې عداوت اختلاف نظریاتو کې شروع کوي او بیا داسې شي چې نه عداوت جوړ شي خاص جوړ شي یو بل ختمولو یو بل سره جنګونو کوشش کوي نو تفرق کا اختلاف دواړو کې دا فرق او دغه کسان چې اختلاف نظریاتو کې وکړو بیا دشمنان شو دی یو بل نو دا مصداق څه دی الذین تفرقوا اليهود والنصارى فإنهم مختلفوا وكفر بعضهم بعضا کافر بیاوی باس بعد ما جاءهم البینات الموجبه بیانات چې موجبي د اتفاق په کلمه واحده چې کلمه یعنی داسې بیانات ورته رااله چې تقاضا لري کې چې په یو خبر راجم شي په یو دین راجم شي کلمة الحق اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه اورس کې چې سپین بشي سمخونه او تسود وجوه او تور بشي سمخونه اما الذين اسودت وجوههم پسا کسان چې تور شوي دي مخونه د هغوی آیا کفر کړی تاسو پس د ایمان ستاسو نه پس څه کوئ تاسو بما کنتم تکفرون څه کوئ عذاب په سبب د دې چې تاسو کفر کو او هغه کسان چې سپین شوي دي مخونه د هغوی پس په رحمت الله کې وي دوی پای کې همیشه دلته وګوره
یوم منصوب دی ناسب سره یوم تبیض وجوه وی په دې کې وجه خدا ده چې دا منصوب دی بالظرف په دې مخکې ظرف سره چې لهم دی اولئک لهم عذاب عظیم هغې منصوب دی نو ظرف خو ناسب دی چې لهم ظرف دی یا مجرور دا خو ناسب دی چې وخت کې دی نو مراد دا دی چې دا لهم چا سره متعلق وکنه استقر مقدر سره نو هغه ناسب دی په یومه کې نو استقر اولئک استقر لهم عذاب علیم هغې لپاره مستقر دی او مستقر دی په کوم ورځ یوم تبیض وجوه نو یوم هم منصوب دی او لهم ورسره متعلق دی استقر مقدر دویم پکې دا چې دا عظیم یوما غټ په دغه ورځ کې دریم دا چې اذکرو مقدر دی په منصوب وجوهن کې وجوه د سام ور چا مراد دي سمخونه ای وجوه المؤمنین الضرب دا مقصد لګیدلې او نصب یوما بالظرف ولهم او بعظیم یا منصوب او یذکر سود وجوه کې دي څوک مراد دي وي وجوه الکافرین بیاض نصب مراد دی او سواد نصب بیاض من النور او سواد من الظلمه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم واضح کوي چې دلته کفرتم چې دی د سره قول مقدر دی سر دفاع یعنی فیقال لهم کفرتم چونکه فاما شرط دی او کفرتم دا محل جزا کې دی جزا ده نو فا مقدری او قالب مقدری فیقال لهم کفرتم نو دا قول مقوله دا اما الذين اسودت وجوههم شرط لپاره دا اما جواب شو دا اما جواب شو پس دا شرط و دا جزا شو فحذف الفاء والقول جميعا للعلم به ولی حذف شو ځکه چې دا معلوم و للعلم به یعنی معلوم و التباس ترات او حمزه چې راغلی ده اکفرتم دا د استفسار د پاره نه معلوماتو لپاره دا توبیخ او تعجیب من حالهم رټنه د پاره دا نور خلق تعجب کا چولې حال ته وره اکفرتم بعد ایمانکم پس ایمان تاسو نه دي کوم ایمان مراد یا خدا چې کفرتم کی تاسو کفر کړي عام کافران مراد ټول کافران نو بیا د ایمان مراد دی ایمان د عهد الست یوم المیثاق لست بربکم قالوا ولا ازل کی احد غسل شو دغه ایمان مراد دی دغه اقرار دغه ایمان او ټول کفار مراد شو مراد به جميع الكفار عربی قول له دا ظاهر دی او چاویلی چې ردینا دا خطاب دی کفرتم کی او اسود وجوه مر مراد دي مرتدین او چاویلی منافقین مراد دي مرتدین مراد خو ظاهر دی ایمان ول راوړل پر خو منافقین مراد نو بیا د اظهار ایمان او کو بیا کفر لکه اے اکفرتم باطنا بعد ایمانکم ظاهرا یا اهل کتاب کې مراد دي نوردوی ول ایمان سره وکفر بعد الایمان تکذیبهم برسول الله صلی الله علیه وسلم بار اعترافهم قبل مجیء علیہ السلام محسوس نو کتاب زړو کتابونو کې ذکر ورنوي نبی علیہ السلام غیبانه تصدیق کول خو اوس راغی نو نه مني تکذیب شو بعد الایمان وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله وفي نعمه رحمت نعمت او دا دې مساق سره وي الثواب المخلد ثواب د همیشوالي جنت ثم استأنف هذا اور پسې به کلام مستأنف ته معنا دا چې د مخکې سره سو په محل اعرابي کې نه دی هم فيها خالدون همیشه به څه مطلب لا يدعنون عنها ولا يموتون نمبر دین وزي سفر ځان سفر ته نو ته سفر کوي نو ته مسافر کیږي او نو مري تلك آیات الله نتلوها عليك تادي آیاتنا الله دلی غیر پتا په حق او نه الله اراده کې د ظلم په عالمین تلك اشاره چاته آیات الله مراد آیا الوارده فی الوادی وغیر ذلك آیات مطلوبه مراد آیات مطلوبه دا وعد وعید خبر چې وشوه دا او نتلوها عليك بالحق چا سره متعلق ته وي متلبسه بالحق حق څه مطلب حق عدل مراد دی یعنی دا وعد وعید چې ذکر شو
نو دا بالکل خالص عدل و انصاف دی. من جزاء المحسن والسیء، محسن ته نیکه بدله ورکول، نیکوکار ته بد سزا ورکول، دا بالکل حق دی، ان عدل دی. وما الله یرید ظلما للعالمین، دا لفظ په دلیل دی چې دغه کې حق کې عدل او انصاف مراد. لا یشاء ان یظلم من هو عباده فیاخذ عهدا بغیر جرم ویزید فی عقاب مجرم. اراده نه کوي چې ظلم وکړي الله تعالی خپل بندیانو سره. ظلم څه مطلب چې راونیسي یو کس بغیر د جرم نه، او یا زیات کې په عقاب د مجرم کې دا سزا د جرم نه زیات، او یا کم کې ثواب د محسن. دا انسان داسې نه کوي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی الله ترجع الامور. خاص الله لري هغه چې په اسمانونو او چې په ځمکه کې دي، او خاص الله ته بس کېدلی شي کارونه، رجوع الله ته کېدلی شي. نو څه وایي انجام؟ ویجازي المحسن بإحسانه، بس نیکه بدله ورکړي نیکوکار ته په سبب د خامل د هغه احسان خامل، والمسیء بإساءته، او سزا ورکړي مسیء ته د هغه اساءت د وجې نه. او ترجع الامور عام قرات ته، شامی او حمزه ولی قرات ته ترجع الامور. ترجع الامور دا و رجا متعدینه والے مجهول چی ہوئے، او ترجع چې ہوئے معلوم ہوئے رجا لازم نمے والے. لا الہ الا اللہ محمد رسول